څوک هم نشته څوک هم نشته الله شته څه وکړم الله شته الله مګر الله نه دی ورته څه وکړم هېڅ هم نشته ما سره نن تو خپل کار روزګار کې هېڅ هم نشته زابل چېرې دی زابل یوې خوا ته پراته یم بې دوایي پراته یم تا سره څوک مرسته نه څوک الله نه بګه یو تو لګلي بل نه لګلي وظیفو ته ناستې په دې ځای کې د الله سره شته او د انسان نشته زوی نشته لور نشته خپلوانو لاس واخیسته خپلوانو دا ویلي چې تاسو خپل کار کوئ او خپل به کوو مړي ژوندي جواب به یې کاوه هغه هم اوس نه کوي وایي خپل کار بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزتمندو کومه مزه چې د الله په خدمت کې ده یعنی چې د الله د دغه بندګانو په مرستیال راشو نو سیب هم په بل هغې کې نشته دغه د کور کې چې کوم موجود یم دا زرګر آباد بیري باغ کې راځي دغه کور والا له مونږ ډېرې خپرونې هم کېدې سره مرستې هم وشوې خو د دې د حالات نور هم چې کم دی بدتر کېږي د دې کور دغه بابا جان چې کم دی دا هم چې دی ناروغه دی که نه دا وګورئ دا زموږ دا وګوره دا ښکلي دا زینب بچی دا هم دې سره کور کې ده او دا زما هغه مورکۍ ده چې کور کې هېڅوک د ګټې وټې نشته او ژوند چې کم دی دا ډېر سخت دی سیبه ژوند سخت دی ځکه چې کور کې کله بچی نه او ځان له ځانځالي شي او د کور مشر ضعیف دغه بابا شي نو کور حالات بیا نه چینج کېږي د دې چې کم دی د کور ناروغتیا ده بیماري ده مورکۍ چې د خپل هم بیماره ده مور یې څنګه یي بچیا ښه بس زړه بیماره یم زویه زړه بیماره یم او بس ډېره غریبي مې ده مخکې به مې کار کاوه اوس کار هم نشم کولی کورونو کې به مخکې به مې کار کاوه اوس نشم کولی زوی اوس نشم کولی اوس دړه زور نشته دی دړه رګونه مې بند دي راته وایي پریشن وکړه زما وسه نشته دی پریشن او بل لګلي وظیفو ته ناستې په دې ځای کې د الله سره شته او د انسان نشته زوی نشته لور نشته خپلوانو لاس واخیسته خپلوانو دا ویلي چې تاسو خپل کار کوئ او خپل به کوو مړي ژوندي جواب به یې کاوه هغه هم اوس نه کوي وایي خپل کار به کوي چې څه کوي هغه به کوي دغه حالات دي ته څنګه یې زینبو دادا بیمار دی څه بیمار دی بچیا تبه دی تبه ده تو څنګه یې سکول نه ځې نه لوبې نه کوې نه نو سوې نه څه خبرې موږ سره وکړه که نه کاکا جانه ته څنګه یې یاره بچیا ښه یم خو بس بیماري دی ناعلاج یم ډېر مجبوري دی زما څوک هم نشته الله شته څه وکړم الله شته الله مګر الله نه دی ورته څه وکړم هېڅ هم نشته ما سره نن تو خپل کار روزګار کې هېڅ هم نشته زابل چېرې دی زابل یوې خوا ته پراته یم بې دوایي پراته یم تا سره څوک مرسته نه څوک الله نه بګه یو تا وکړه اوس الله کوي تو که زما زوی یې که نه موږ ستا بچي ستا چې څونه خلک ګوري دا ټول ستا بچي زما زوی بچیه الله دې عمر دې ډېر کړه الله دې کامیاب کړه بچی الله دې کامیاب کړه چې تاسو ته څه کمې دی داسې چې ستاسو کمې هر څه شی کمې دی بچیه خرچه هر څه شی کمه دی هر څه شی رزق کمې دی پیسې کمې دي اوس بغیر پیسو پراته یم پیسې نشي لاړ شم ډاکټر ته دا کمې دی بچیه په دې ټونه څه حالات کې څوک نه ودرېږي تاسو سره
څوک هم پوښتنه نه کوي څوک هم پوښتنه نه کوي پوښتنه یې کول خو ښه به وکړه مونږ به تاسو له راتلو مرسته به راوړه خو هغې کې هم دا ده چې ګزارۍ نه خبره وتې ده هو ګزارت نشته څه به وکړو زمونږ په مرسته کې هم د یو وخت ګزاره وشوه تا الله دې اول لږ کېږي خو بس نه کېږي نو الله دې یاره په تاسو د دې کور کرایه څومره ده 3000 روپۍ او بیل به څونه راځي بیل کله 1000 روپۍ راځي کله 800 راځي کله 900 راځي الله دې په تاسو سره عزتمندو د دې د کور دغه داستان تاسو ته مونږ وښودو صیبه چې دا ضعیف سړی دی او بیمار دی زمونږ که عبادت کو الله ته او الله یادو نو دې کې به بېشکه زمونږ مالونه چې کم دي دا به صفا کول هم دي کم زما کم مال دی یاره انسان که سوچ وکړي که نه چې د قبر عذاب ته سوچ وکړي چېرې دا قبر عذاب څونه سخت دی د دې نه وړاندې دنیا شته دغه دنیا مختصر ده دا دنیا به څه حصې به چې د یو انسان په اختیار کې دا نه یار چې زه به دا سا می واغسته د دینه بعد به د بلې سا اغستو موقع میلاو شي او که نه دا اختیار نشته چې ما سره دا اختیار نشته چې کمې خبرې زه تاسو سره کوم د دینه بعد به الله ماته د دې اجازت راکړي نه نشته دا اختیار ما سره که دا اختیار دی نو هغه رب العزت سره دی هغه رب ذوالجلال سره دغه اختیارات دي نو سیبه دا چې کم زموږ مالونه دي دا په دغسې خلکو ولګوئ وړاندې روژه هم را روانه ده د دې کور حالات چې کم دي چې یاره څه ناڅه هغه شي دې دپاره وظیفه مختص شي او الله دې وکړي چې دې دپاره چې کم دی خلک ودري دا خدمت کوله چا کور کې دا لاړه هغې ته وویل ماله پیسې راکړه وایي دا پروژه څه وایي پروژه پراته دی اوس څوک نه اخلي ځان دې رحم وکړي عزتمندو د دې دا غږ تاسو ته ږدو تاسو درنو پښتنو صاحب حیثیت هغه درنو مسافرو ته د دې نه وړاندې هم چې ودرېدلي دي د دې دا غږ تاسو ته ږدو ګورو چې د دې کورواله سره څه کېږي